دا جی الشفا هومیو کلینک دی مونډه دلته د ډیرو سیمو نه مریضان راځي الله تعالی شفا ورکوي خو دا ده چې کله یو بیمار راشي او هغه الله تعالی صحتمند کې ښه شي نو هغه ځان سره بیا نور ډیر بیماران راولي نو دا ګاډی چې کوم ډاکټرسن ولاړ دی زنانه پکې دي نو زه یې نه راخلم دې کې د یو کور یا د یو کلي و یا ته بیماران چې کوم دی نو هغه ډاکټر صاحب له راغلي دي او دا د دې کاکا چې کوم دی ده راوستلي دي نو ده سره اوس خبرې اترې کوو السلام علیکم ستاسو نوم وعلیکم السلام زما نوم خورشید دی زه د مامون د خورچه یم نو خورشید لالا تا څو بیماران راوستلي ما خو څلور کسه مخکې راوستي اوس هغه څلور راڅه نور راغلي اته رالو دې پاړې دا څلور چې د کوم راوستلي وو دا څه تکلیفونه وو زمونږ خو په خپله کډه وه د هغې دا د زنګونونو تکلیف او دا د ملا د درد به یې ووسو د تشي باندې به وسو خو هغه اوس ګزاره کړې وه ټیک شوي نو اوس بېرته بیا رالو او لور مې وه هغه په دې ښار کې واده وه د هغې څه دا راغورځېدلی وه یو د دې لاس تکلیف یو د پښه به یې هم درد کوه اوس اوس هغه هم ښه شوی وه ټیک وه انشاءالله نو بېرته موږ په دویم ځل هغه مې هم راوست او بله زما څه کلي کسان وو د هغو هغه لکه زامن یې نه وه مور یې وه د هغې غټ اپریشن کړی په پېښور کې د هغه درد تکلیف به ډېر خو بیا زما څه بېرته راغله نو هغه تکلیف هم اوس ګزاره کړې وه نو بېرته په دویم ځل لا سره دغه شو دا خو درې شو څلورم بیمار څه تکلیف بیمار چې کوم و نو هغه زما څه وه خو زوی کوس په پنجاب کې و دې پاړې پاس شو ویل یاره زما تکلیف ټیک دی او دوايي مې راسه څه شته دی ارځي او زه چې بېرته بیا دغه کېدم بل ځله به بیا منډه وکړم نو دا څلورم بیمار چې کوم و دغه تکلیف څه و د هغه تکلیف د سترګو تکلیف و خو د سترګو درد او تکلیف یې اوس مخکې بیا په سر چې درد رالی بس ایسته به پراته وه ډېر سخت درد به او بیا لکه هغه سر درد یې اوس ګزاره کړې وه نو ډېره ښه شوې وه وویل چې زه به هم ځمه بېرته ولم استاد درې بیماران د دردونو دا تاسو نه ګرځولي وو یاره دا خو مخکې علاجونه هم کړي وو ډېر علاجونه موږ وکړه خو هغو علاجونو څه دغه نه کوه د دې علاج چې ګزاره کړې وه نو بس بېرته را دغه شو څو کاله د علاجونه کړي دي یاره علاجونه به تقریبا زما خو د خپلې کړې به دا دوه درې کاله به ملا ما علاج کړی یاره بس په انات کې دي کې او په ښار کې هر ځای کې نه به چې کوم ځای کې ډاکټر چا وکړو د ور به رالو علاج بیا لاله راکړو سر بیا نه کوه هغه علاجونه نه به چې تلې په یو ځل د دوایانو څومره خرچه به دې راتله خرچه خو به راتله خامخا به زما نه 3000 4000 5000 روپو پورې به لاړې بیا به چې رالو هغه به څه ورځې کار وکړو بس هغه در به څه ټیمه پورې دغه خو بیا وروسته کار نه کوو نو بیا به راته بیا قشان دغه تا به څه اندازه ده تا به په دې خپلو بیمارانو څومره روپۍ لګولي یاره په دې خپلو بیمارانو باندې چې نه یم زما د خپل یقین نه دغه 50-60 هزارو پورې داسې پورې خرچه خو به زما شوې وه خو لکه موږ بس عرضي خرچه به و هغه به موږ له بېرته به متسوج دغه نه و که نه نو دا چې کوم ځای دی مونډه ته الشفا هسپتال ته د اوس هومیو علاج له راوستو دې نه څنګه خبر شوې دې نه خبر شو پر یوډیو باندې موږ دا علاج واورېدو بیا دغه علاج نه موږ به ویل نن ځو بس بیا په دې کې حساب بله جمعه باندې موږ روان شولو نو دا 2 جمعې ټایم په منځ کې وکړو نو لکه اوس دوايي چې ختمه شوه دا دویم ځل شو بېرته را دغه شو نو اوس ته وایې چې مریضانو ګزاره کړې ده کم تکلیف ښه دی زما د دې درې تکلیفونه خو چې کوم د دې ټولو ګزاره شوې ده نو لکه بېرته رالو اوس دې پړې علاج یې راکړو انشاءالله چې دې سبب بالکل ټیک یې وه نن دې پکې نه وي راوستل د دوی څه تکلیفونه دي هغه څلور دي خو د هغو تکلیفونه یې نه هغه دي چې هغې غریبانان یې داسې ما په الله ګاډی ورته رانږدې کړو او کوز مې کړله لکه شلې شوي دي شلې شوي دا زنګونونو تکلیف یې ډېر ایسته دقه نه غریبانان داسې په ناسته مونځ کوي پښې وغځوي مونځ کوي نو داسې ښکاري چې تا بس د ټول کلي دغه ذمهواري اخیستې دلته یې راولې نو نه نو ذمهواري خو په خپله شوه چې اوس موږ او زه خو که مریض کشي او دوا وکړي موږ دپاره دوام کافي ده که نه موږ د خپل صحت دپاره همدا غواړو چې موږ ته پکې خیر دغه شي او د نورو مریضانو خدمت وکړو الله موږ نه هم په دې کې خیر راکړي نو دا راته ووایه چې ډېر مریضان وي چې هغه دغه رنګ دردونه وي ګرځي علاجونه کوي خو ښه کېږي نه نو ستا مریضان خو د دې علاج سره ښه شو هغه ته څه پیغام ورکوي نو هغو ته زه دا پیغام ورکوم چې زما کوم ځای کې خویندې ورونه هغو ته تکلیف ډېرې که نه نو زه خو اول دا تکلیف موږ ډېر وګرځو هغه تکلیفونه موږ ته دونه دغه نه کوي خو چې موږ دلته علاج وکړو او ښه شو نو موږ ټول ته مطمئنه شو چې یاره انشاءالله زموږ دا مریض که شوی دی نور ته م خدای دې دغه ور ورسوي او هغو ته په خیر دغه شي ما اوس ځان له پخپله دې مریضانو ته وویل چې یاره لاړ به شئ او زه خو انشاءالله کېدای شي چې صحت الله درکړي او تاسو ته شفا میلاو شي بیا اولیا خبره ده پکې ګان نو بیا کوم مونځ کوي کوم خدمت کوي هغو کې به موږ په دعا کې یاد ساتي انشاءالله صدقه ډېره مننه ستا چې خبرې در سره وکړلې ډېره مهرباني یا لکه تم راشه د سړي راته وایي چې دی مخکې راغلی ستاسو نوم دی د کوم ځای زه ناوګۍ یم او نوم دی منزل خان منزل خان د ناوګۍ د کوم ځای ناوګۍ یم خاصه ناوګۍ خاص نو ستاسو تکلیف بیمار دی په خپلې که بل څوک نه ما دا ماشومه راوسې وه د دې په دې مرۍ کې به دغه و دا غورې و
د دې ماشومې په مرۍ کې غور شوی د ماشومې په مرۍ کې ور شوی و دا تقریبا دا مې دریم ځل دی چې دا ځل مې راوستله نو څه حساب دی اوس الله چې اوس بس ختم دی چې ګوتې متې پې ویاسې دننه چې معمولي شان کې دغه راځي په ګوته کې نور چې کوم دی ختم شوی دی دا غور پړسېدلی و دا دقون ته غور او لوی دغه و لویه دانه وه او لویه دانه وه اوس انشاءالله چې اوس یاره دغه شوی دی کته شوی دی تېره کیمرې په دغه راوله نو بلکل ته راشه ماشومې ستا بیا په دې ځای کې وایي دا قوت یې به نه کاره کېدو دا داسې اوچت ولاړو و چې کومه دی زه ته خبره ده چې کومه قوت یې هم کاره شو بلکل هوار شوی دی نو دا تار دی ورته ولې تړلی دا په دې باندې موږ تار په هفته کې دا موږ تړو که نه نو چې دا بیا دا پته لګي لنډي اوږد کېږي ورو تار به آزاد شي آزاد کې کلاویږي نو بس دا لږ را دې خوښه را دې خوښه ده زنانه ځي دا د دې علاج سره ښه شو بلکل ښه شو یار څومره وخت نه مسله وه دا د دوه درېو کالو نه وه مړه ښار کې څو پیرې راوسې وه ډاکټر له خو هغې څه ډېره دوایي کړې وه خو لکه مزه یې نه وه ورکړې نو څونه روپۍ به دې پې اوسه پورې لګولې خدای بنده ویل دا خو ډېرې روپۍ پې پلار یې سعودي کې دی خبره داره او دغه دی دا زمونږ خپله بچی یم د ننوسی یم ده او پلار یې سعودي کې دی نو هغه ویل چې دا داسې غورې نه ورکېږي نو دې له اپریشن ماته ویل وکړه مال زه دې الشفا والا بیا مې زه توکل په الله دې دې بیا مې کار څه وکړه هغه چې دلته م راوستله یاره چې یو پیرې 15 ورځو دوایي وخوړله که نه نو بس دانه کمه شوله بیا چې مې بیا راوستله بیا یې ښه کمه شوله دا پیره تا په خپلو سترګو ولیده دا بلکل څوک پې نه پوهېږي نو دا څونه روپۍ به پې لګېدلي یاره روپۍ خو په ډېرې روپۍ یاره 50-50 روپۍ خو به پې لګېدلي او دلته مې پیزه دا 15 روپۍ ولګلې خو زه دې مزه وکړله نو هغه مرض بغیر د اپریشن نه الله ختم غیر د اپریشن نه الله ختم کو تا په خپل سترګو باندې ولیدو دا قوت یې نه کاره کېدو دا مرۍ قوت یې نه کاره کېدو اوس چې کومه دی د مرۍ قوت یې هم کاره شوه او د هغه دانه ورکه شوه نو اوس خو خیرات در باندې شو نو یاره بس بلکل یاره والله چې بس الله فضل دی نو بس خبره دا ده بس ډېره مننه ډېر الله دې ډېر داسې مشران وي زنانه یا نارینه چې د هغوی داسې مرۍ غور وي مرۍ راوپړسېږي او ډېر بدې ښکاري تکلیف او وي درد هم کوي نو هغوی ته څه وی هغو ته دا وایم چې دې ځای له دې راشي او ما دا خپله نوسۍ راوستې ده او دا بلکل روغه شوله او تاسو هم راشئ او علاج یې بلکل ارزان دی او په لږو روپو باندې ستاسو دلته علاج کېږي او ناغور ورک شو تا په خپلو سترګو باندې ولیده او مهرباني الله دې آباد لري دا ماشومه وه چې د دې د غور مسله وه دا بل الله تاسو خبرې اترې واورېدې چې دا دلته راغلی و داسې نور هم بیماران موجود دي شته ناست دي که نه یا لکه تاسو کوم ځای نه ښه دا کاکا پکې میدان نه وی راغلی دی بهرحال زما خپله لږه د اواز نه به تاسو ته مسله محسوسېږي نو 2-3 ورځو نه مې سینه خرابه وه انټي بایوټیک به مې استعمالول او څه فایده به یې نه کوله نو بېګا راته ډاکټر صاحب دوايانې راکړې د هومیو نو اوس جو د اواز نه به تاسو ته پته لګي چې څومره امپرومنټ شوی نو ډېر خلک وي چې هغه دغه رنګ علاجونه کوي لکه څنګه چې دې ماشوم یې کړی او پیسې پې لګي او ښه کېږي نه نو دا چې کوم ایلوپیتھک میډیسن دي په خپل ځای دي خو بهرحال دې سره وجود اډک کېږي عادت کېږي او دا څه وخته پورې کار کوي بیا کار پرېږدي نو ښه ده چې تاسو په دغې روپۍ لګوئ او ټسټونه کوئ الټراساونډ او اپریشن یې کوئ نو هغې نه ښه دا ده چې تاسو هومیوپیتھک طرف ته لاړ شئ نو لږې غوندې روپۍ به مو ولګي او دا دوايانې نقصان هم نه کوي او انشاءالله ستاسو تکلیفونه به ختمیږي څنګه چې دا خلک راغلي دي مرضونه یې ښه شوي دي همدارنګې به ستاسو مریضان هم ښه کېږي